بسم الله الرحمن الرحیم. شاہ ابو الحسن خرقانی رحمه الله یو غټ ولی او بزرگ تیر شوی دی. د کور والا چې وا د بیگم صاحب او د کور ودانی هغه انتهایی بد اخلاق وا. د سره به ډیره بد اخلاقی کوله. د به خیال نه ساته. خلق ورته وی چې ګوره ته دونه بزرګې د دنیا شاګردان دي خلق د دونه عزت او احترام کوي. دا کور والا د خیال نه ساتي. لہذا دې له طلاق ورکو دا پرېږده وه. هغه ورته وایي ډېر د برداشت خاوندو ډېر صبرناک. هغه ورته وایي چې ګوره تاسو ته پته ده چې زنانه دا د پختې نه جوړه شوې ده او پختې یې کږه. نو د چا چې پختې کږی نو هغه اسپتال ته ډاکټر له نه دی تللی چې ماله دا پختې نیغه که، بلکې د هغې کږي پختې علاج جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې د دې کږي پختې نه فایده اخلی. که دا نیغوی نو ماته بشي. لہذا که چرې دا زه د نیغولو کوشش کوم نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ماته بشي، مطلب دا طلاق به واقع شي، جنگ جګړې به جوړې شي، غویمه به جوړه شي، دوه خاندانونه به په یو بل کې انخلي، بچو ته به تکلیفونه ورسي او غټه مسله به جوړه شي. یو ورځ به ته چا وی دا ښځه پرېږده وه، وي یاره بس زه د خدای بنده یم او دام د خدای بنده ده، د دې د وجې نه ما ته تکلیف را رسي. که زه یې پرېږدم زه وله طلاق ورکم بل مسلمان ته به واده شي بیا به هغه پریشانه کوي. نو زه نه غواړم چې زما د وجې د بل انسان او بل مسلمان هغه پریشانه شي. بس دا زه پریشانه ښیم. ناشنا خلکو ناشنا خبرې وي. اولیاء کرامو د ولایت په اعلی مرتبه باندې او په اعلی درجه باندې دې وجې نه فرمایي والصبر علی عوج اخلاقهن، د هغې په ټیړه پن باندې او د هغې په بد اخلاقۍ باندې د صبر نه کار اخلی. بس صبر کوې نور به څه کېږي. نو د هغه صبر میوه هغه ته میلاو شوه. یو ورځ د ډېر لرې نه میلمانه رال چې د شیخ صاحب او د حضرت صاحب سره به ملاقات وکړو. مونږ ته به یو څو د نصیحت خبرې وکړي، زمونږ به تربیت وکړي. کور ته رال ور یو ډبه حضرت صاحب کور دی، ښځې ورته بلا بدې ردې وویل هغه د څه ولي دی، هغه د څه حضرت دی، ځای په مخه باندې. بهرحال دې تپوس وکړو، وی چې حضرت صاحب او شیخ صاحب شیخ ابو الحسن خرقانی رحمه الله اخو تللی د ځنګل ته او د ځنګل نه خشاک راوړي. د یوې راځئ ملاقات به وکړو. لاړل څه ګوري چې نه ګوري، هغه په زمري باندې شیر د ځنګل بادشاه په هغې باندې ناست دی او د خشاک پیټې پې یخې دی، پنډې پې یخې دی او را روان دی. خلک اریان شو، میلمانه اریان شو، حضرت دا څه معامله ده؟ وی دا خو زه په هغې باندې صبر کوم نو الله راته دا تابع کړي دي. لہذا معلومه د خبرو نه دا شوه، د دې واقعاتو نه دا شوه چې څنګه بزرګانو اولیاو خپل کور دا جوړ ساتلی دی. اگر چې بعضې وخت کې بلکې اکثر اوقاتو کې مسائل راشي، جنگ جګړې راشي، اختلافات راشي، زنانه بد اخلاقي وکړي، سړی تیزي وکړي، پکار دا ده چې موږ خپل کور دا جوړ ساتو، برابر ساتو، د خوش اخلاقۍ نه او د برداشت نه کار اخلو.